او چې کم سړی د والدینو خدمت کوي الله به ضرور بادشاہ کوي، الله به ضرور پریشانی ختمي، الله به چرتم تنگ دستی لنور کوي، الله به چرتم بی عزتی لنور کوي. الله رب العزت اویس قرنی تا کم مقام ورکو، د مور په وجه مقام ملاو شو، عزت ملاو شو. کم عزت ملاو شو چې زما محترمو الله رسول د پیغمبرۍ دعوه وکړه، اویس ته پته ولګېده، اویس ته مور نه اجازت وغوښتو، مور ولا اجازت ورکو، ورته وی بچی تا ته خو پته ده کنه زه خو بیماره ښځه یم، خو زر ځه او زر راځه، زر لاړ شي او بچی ګورې زر راځه. اویس قرنی په منډه منډه لاړې چې وی کتل صحابه ناست دي، یا الله رسول چرته دی، الله رسول بهر ته تشریف وړی، کله به راځي هېڅ پته نه لګي، کله به راځي. وی ښه واورئ جي د مور عظمت واورئ. وی ښه ما ته مې مور ویلی دی چې لاړ شه او زر راځه زه بیماره یم او زما د خدمت ستانه بغیر بل څوک نشته، خو زه چلو بیا به چېرته موقع میلاوه شي د الله د رسول دیدار ملاقات یې پرېښستو او د مور خدمت لی ځان ورسولو، د مور خدمت لی ځان ورسولو. بهرحال الله رسول یې ونه کتو، تابعي دی او کم تابعي دی، په نالیدلو سترګو په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې ایمان نه وړو او دومره پې عاشق و چې یو ځای کې ورته پته ولګېده چې د الله د رسول غاښ مبارک شهید شوی دی. انبور یې راواخیستو، ځان نه یو غاښ لرې کو چې د الله د رسول به غاښ نه یو زما به وي. دې ته عشق نه وي، دې ته محبت نه وي، د الله د رسول به یو غاښ نه او زما به په خوله کې هغه غاښ وي، چېرته هم نشي کېدی ځان نه غاښ وي. بیا سوچ کې دی چېرې پته نه لګي زما د محبوب کم غاښ به شهید شوی وي، ما چېرته غلط غاښ نه ایستی، بلې ویستو بلې ویستو بلې ویستو، ټوله جامې خالي کړه چې زما محبوب کم غاښ شهید شوی دی، ابه پکې پخپله راشي. هغه عاشق خبره درته کوم، صحابي جوړ نشو د مور د خدمت د وجې، صحابي مقام اوچت وي که د تابعي، د صحابي مقام اوچت وي، ټول تابعین راجمع شي، د ادنا نه ادنا صحابي د خپو خاورو تم نشي رسېدی. صحابي جوړ نشو د چا په وجه؟ د مور په وجه، د مور د خدمت په وجه. زما محترمو الله د رسول مبارک کورته اویس ته میلاو شوه د مور خدمت د وجې. او بیا زما محترمو الله رسول صحابو ته فرمایلیو چې د اویس نه دعا واخلی. د چا نه دعا واخلی؟ د اویس نه. اویس د مور داسې خدمت کړی، داسې خدمت کړی، داسې خدمت کړی چې اویس لاس اوچت کی، د اویس لاسونه الله خالی نه واپس کوي. د اویس هر دعا قبلیږي. اویس د مور په خدمت سره مستجاب الدعوات هم جوړ شوی. څه شی مستجاب الدعوات څه ته وایي؟ چې هر دعا یې قبلیږي، هغې ته مستجاب الدعوات. صحابو ته وایي چې تاسو به د تابعین دعا واخلئ. الله د مور د خدمت په وجه اویس جنت ته ځي. اویس به د جنت په منځ کې ایثار کړلی شي، جنت ته داخلېدلو نه مخکې به اویس ودرولی شي، وبدرولی شي. اویس به ویرېږي چې څه چلو شو. الله رب العزت به ورته فرمایي ای اویسا ته داسې وړه هستي نه یي چې ځان له جنت ته روانې، دلته ودرېږه او زما د بندګانو شفاعت کوه او جنت ته بوځه. بیا چې دا اویس جنت ته داخلېږي، د دې اویس په شان یو انسان چې ځان له رواني که نه ځان له هم خوند نه کوي، او چې دا ګیر چاپېره ته دا مخلوق رواني او ګاډ ورسره یو شاته ورسره مجمعي، دا یو طول او وزن کې رواني، د دې لږ روب او داب او مزه کتونکو ته زیاته میلاویږي. نو د دې اویس قرنی رحمه الله په شکل کې به الله دغه شان شل شکلونه نور جوړ کړي او جنت کې به داخل کړي چې پته به نه لګي دی کې اویس کم یو دی. نو زما عزتمندو بهرحال د خپلو والدینو خدمت وکړئ، د دې قدر احترام، د دې نه دعا واخلئ، اخلو به ده انشاءالله.